أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं कि दुनिया में अगर कोई कामिल इंसान पैदा हुआ है موږ په دغه خبره یقین او ایمان لرو چې که په دنیا کې څوک کامل انسان پیدا شوی دی نو هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. د هغوی نه مخکې څوک د هغوی په شان کامل انسان پیدا شوی وو او نه چېرته بیا وروسته پیدا کیدی شي. د خدای پاک د حقونو ادایګي او د بندګانو د حقونو ادایګي او د ټولو اخلاقو او د ټولو انساني صفتونو اعلی ترین معیارونه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ذات کې راغونډ شوي دي. کم خلک هم چې راواخلئ په هغوی کې د دې اعلی ترین معیارونه موجود دي چې بل یو انسان کې نه وو، نشته او نه به وي. او په دغه صفتونو او اخلاقو کې یو خلق د عاجزۍ او د انکسارۍ دی چې اعلی ترین مثال په هغوی کې موجود دی. خپلو منونکو ته هم هغوی همیشه دا نصیحت فرمایلی دی چې د عاجزۍ خلق همیشه د خپل د ژوند د برخه جوړولو کوشش یو مؤمن ته کول پکار دی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اعلی خلق خدای پاک په قرآن کې د دغه الفاظو کې د اعلان کولو فرمایلی دي چې قل انما انا بشر مثلکم، چې ته هغوی ته ووایه چې زه خو صرف ستاسو په شان یو بشر یم. باوجود له دې چې خدای پاک هغوی له دا مقام ورکړی و چې هغوی آخري او کامل شریعت راوړونکي نبي وو، خو بیا هم همدا اعلان یې په هغوی کړی و چې دا ووایه چې زه یو بشر یم او یو عاجز انسان یم. بهرحال حضور فرمایي چې په دغه حواله به نن زه څه حدیثونه او د حضرت مسیح موعود علیه السلام اقتباسات به وړاندې کوم چې ترې د رسول کریم په مختلفو مواقعو د دغه خلق اظهار کیږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه زیات په دنیا کې د یو کامل انسان نمونه موجوده نه ده او نه آینده تر قیامته کیدی شي. بیا ګورئ چې د اقتداري معجزاتو په ملاوېدو هم د رسول کریم شامل حال او عبودیت پاتې شوی دی، یعنی د خدای پاک عجز بنده په شان هغوی اوسېده او بار بار به هغوی انما انا بشر مثلکم فرمایلو. ان تر دې چې د توحید په کلمې کې د خپل د عبودیت اقرار هغوی یو لازمی جز ګرځولی دی چې د هغې نه بغیر مسلمان اډو مسلمان کېدی نشي. سوچ وکړئ او بیا سوچ وکړئ چې د رسول کریم د پشان د اکمل هادي د طرز زندګۍ له دا سبق راکړي
چې اعلی ترین مقام چې د قرب د پاغې باندې چې انسان ورسي نو بیا هم هغې د عبودیت د اعتراف د لاس نه پرې نه ښودو نو د بل چا داسې خیال کول خو او د داسې خبرو ته زړه ته راتلل فضول او بس د بیا هغې فرمایي چې د لویه خبرې او بې ځایه کبر او د لویي نه پرهیز کول پکار دی او انکسار او تواضع خپلول پکار ده ګورئ رسول کریم چې په حقیقتا د ټولو نه لوی وو او د زبرګۍ مستحق وو د هغوی د انکسار او د تواضع یوه نمونه په قرآن کې موجوده ده لیکلي دي چې وړوندو چې رسول کریم په خدمت کې به راتلو قرآن به یې ویلو او یو ورځ رسول کریم سره د مکې مشرانو رئیسان راغون وو او هغوی ورسره خبرو کې مصروفه وو او په خبرو کې د مصروفیت په وجه چې څه ناوخته شو نو هغه ړوند پاڅېد ولاړو دا یوه معمولي خبره ده خدای پاک دې باره کې صورت نازل کو نو بیا په دې رسول کریم لاړ دغه کور ته هغه د ځان سره راوستو او خپل څادر یې ورله وغوړولو هغې باندې کېنولو اصل خبره دا ده چې د کومو خلکو په زړونو کې د خدای پاک عظمت وي نو هغوی بیا لازمي خاکسار او متواضع وي ځکه چې هغوی د خدای پاک د بېنیازۍ نه همیشه ویریږي او دا صرف یوه واقع نه ده چې په قرآن کې بیانه شوې ده د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیانه کړې ده بلکې دا یو سبق دی چې موږ له دا دې لپاره راکړی شوی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تاسو لپاره اسوه حسنه دي د عاجزۍ او د انکسارۍ اعلی معیار د ترلاسه کولو کوشش تاسو هم کوئ که د هغې د مینې دعوه لرئ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو مؤمن ته د عاجزۍ د حقیقت او په دې باندې د عمل طرف ته پام ګرځئ او په یو موقع فرمایي چې حضرت ابن عباس روایت کړی دی چې رسول کریم فرمایل چې هر انسان لپاره سره دو زنځیرونه تړلی شوي دي یو زنځیر د اسمان طرف ته دی او یو زنځیر د ځمکې طرف ته چې کله بنده عاجزي او فروتني خپلوي نو هغه فرشته چې چا په لاس کې د اسمان والا زنځیر دی هغه بر اوچت کی یعنی انسان چې په عاجزۍ لاندې ټیټیږي نو خدای پاک ورله د بلنده مقام ورکوي چې کله انسان کبر او سرکشي کوي د ځمکې والا زنځیر راکاږلی شي یعنی کبر کوونکي چې کوم وي دغه بیا یو عمل هم نه قبلیږي او خدای پاک په نظر کې پرېوتی دی د حضرت ابن عباس نه روایت دی چې کله بنده عاجزي خپلوي نو خدای پاک هغه په اووم اسمان نو خدای پاک هغه تر اووم اسمان اوچت کړي نو که موږ دا خواهش لرو چې د خدای پاک قرب ترلاسه کړو نو عاجزي دې لپاره یو ډېر اهم څیز دی د حضرت ابو هریره روایت دی چې رسول کریم فرمایل چې صدقه مال له هیڅ هم نه کموي او خدای پاک یو تن د عفو په وجه نه زیاتې خو په عزت کې یعنی د عفو په وجه عزت زیاتېږي او که څوک چې د خدای پاک لپاره تواضع خپلوي نو خدای پاک هغه له بلندي ورکوي دا اصولي خبرې بیانې کړي چې د یو مؤمن لپاره چې صدقه او د مال په قربانۍ مال کمیږي نه بلکې زیاتېږي نو دا به هم د زړه نه وباسئ چې د مال په قربانۍ به ستاسو په مال کې کمی راځي او د په معافۍ عزت کمیږي نه بلکې زیاتېږي د خلک په دغه حقیقت پوه شي وپېژني دا حقیقت نو ډېرې مسلې به حل شي د دنیا چې کومې جګړې دي د معاشرې بیا فرمایي چې په عاجزۍ خپلولو خدای پاک بلندي ورکوي یعنې څومره چې عاجز ځان جوړوي خدای پاک به هماغه اوچت مقام درکوي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره د عاجزۍ څه معیارونه وو حضرت انس بن مالک نه روایت دی چې یو تن یو ځل رسول کریم ته ووایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم یا زموږ سرداره ابن سرداره یا زموږ خیر ابن خیر نو په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خلکو تقوا په ځان لازمه کوي
شیطان تاسو اونه لمسئ पसंद नहीं करता कि तुम मुझे زه محمد بن عبدالله یم د خدای بنده او دغه پیغمبر बढ़ा चढ़ा कर बयान करो। قسم په خدای زه دا نه خوښوم چې تاسو बस अल्लाह ताला ने کومه مرتبه چې خدای مال راکړې ده هغې نه څه زیاته بیان کوي भी आपने उसे साबित कर दिया نو خدای پاک कि आपके په هغې چې دا اعلان چې کوم د هغې په ذریعه کړی نو په خپل عملي نمونه هم هغوی دا ثابته کړو मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु او अलैहि بیا د خپلې د عاجزۍ انتها वसल्लम किसी को یو بل د هغوی د عاجزۍ د انتها یو بل حدیث څخه ملاویږي साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह आपको حضرت ابو هريره وی چې ما رسول کریم نه اورېده چې هغوی فرمایل چې هیڅوک به جنت ته سوائے इसके कि अल्लाह मुझे अपने په خپل عمل نه ځي इसलिए जो अमल करो नहायत संवार कर صحابه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو هم نه هغوی وی نه ځم نه سوال له دې چې خدای پاک په خپل فضل ما ونغاړي हरगिज़ न करे او په خپل رحمت نو ځکه چې کوم عمل هم کوي نو ډېر ښایسته یې کوي او هغه د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو لپاره کوي او که تاسو کې څوک د هېڅوک هم د مرګ ارزو نه کوي ځکه چې که هغه نیک وي نو کیدای شي چې په نیکۍ کې نوره ترقي وکړي او که بد وي نو کیدای شي چې خدای پاک نه توبه وکړي خدای پاک خفګي د هغه نه ختمه شي क्योंकि मैंने रसूल بیا یو روایت کې راځي حضرت ابو سعید خدری بیانوي د مساکین سره د مینې باره کې چې مسکینانو سره مینه کوئ ځکه چې ما رسول کریم په خپله دعا کې دا اورېدلي وو چې هغوی ویل چې اللهم احییني مسکینا و امتني مسکینا و عاشرني فی زمرة المساکین چې زما خدایا ما د مسکین په طور باندې ژوندي وساته او د مسکین په طور مې راله مرګ راکړه او د مسکینانو په ډله کې ما راپاڅوه सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जिक्र किया करते थे حضرت عبدالله بن ابي اوفا بیانول چې رسول کریم په کثرت ذکر کولو नमाज लंबी करते او بیکاره व मुख्तसर کار به نه کول یعنی خدای پاک ذکر به ډیر کولو موز به وګت کولو خطبه به مختصره ورکوله आयजी की ईद او رسول کریم په دې بد نه منل چې د کونډو مسکینانو سره روان شي او دغوی ضرورتونه دې پوره کړي دا د عاجزۍ د وی حالت وو د عبادتونو معیارونه خو وو خو د عاجزۍ هم دا حالت وو چې د هر مسکینو د کونډې خبره به هغوی ښه په پوره صبر او په تحمل اورېده ورله به وخت ورکولو की लौंडियों में से एक حضرت انس بن مالک بیان کړی دي हाजात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ पकड़कर आपको چې د مدینې په وینځو کې یوه وینځه وه हज़रत अनस से چې خپلو حاجتونو له بیانولو لپاره به هغې د رسول الله لاس نیولو या रसूल अल्लाह او چېرته به چې بیا بوتل غوښتنو بو به یې تله او د حضرت انس روایت دی چې یو ښځه काम पूरा कर दो چې عقل کې سفر کو نو هغې عرض وکړو رسول کریم ته چې زما تاسو سره کار دی نو هغې ورته وفرمیل چې که چېرته مې چې غواړې بوځه تر دې چې ستا کار پوره کړم بیا هغې په یو لاره ورسره تشریف یوړو تر دې چې بیا هغه کار هغې له پوره کړو مطالبه چې کومه پوره شو بهرحال په روایت کې دغه ښځې باره کې دا هم راځي چې نوم یې ام ظفر بیان شوی دی دا د حضرت خدیجې خادمه وه थोड़ी सी ये او अक्लमंद नहीं थी थोड़ा सा नुक्स भी होगा बाज़ दफ़ा होते हैं वो सही समझ नहीं सकते बात को عقل अच्छी तरह नहीं هوښیار ډېره نه وه होता खासा दिमागी दौरा ډېر کېدای شي چې نقص هم پکې وي ځینې وخت داسې خلک وي چې خبره سمه نه پوهېږي دا نه چې د دماغ مرض یې ورته خو عقل پکې زیات نه وي خو رسول کریم د هغې د جذباتو خیال ساتلو یو روایت کې راځي मदीना पहुंचा عدي بن حاتم بیانوي چې زه رسول کریم له لاړم और सलाम اندر دې چې مدینې ته ورسېدم फरमाया او جومات کې داخل شوم او د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوم रसूलुल्लाह او سلام مې ورته وکړ رسول کریم فرمایل چې څوک یې نو ما ورته عرض وکړ چې عدي بن حاتم یم फौरत आ गई نو رسول کریم ودرېده देर तक आपसे او خپل د کور طرف ته زه بوتلم لاره کې یوه بوډا ښځه راغله खड़े रहे او تر ډېر وخته پورې ने कहा ساجدونه هغوی ته خپل بیانول رسول کریم د هغې له خاطره ولاړو ऐसे अखलाक नहीं او ما په خپل زړه کې وی چې دا تن باچا نشي کېدی ځکه چې باچایان داسې د उठाकर मेरी तरफ डाल غریبانو لپاره نه ودرېږي دا د باچایانو اخلاق خو نه وي او بیا رسول کریم خپل کور ته زه بوتلم او د ناستې لپاره یو غټ توشک زما مخې ته کېښود او راته ویې چې په دې کښېنه نو ما ورته تاسو پې کښېنئ نو هغوی راته وویل چې نه ته پې کښېنه نو اخر زه پې کښېناستم او رسول کریم په ځمکه کښېناست ما په خپل زړه کې وویل چې دا خبره خو هم د باچایانو په شان نه ده पहल करते थे دا خو د ډېر عاجز انسان خبرې دي रसूलुल्लाह
ماشومانو سره به هغوی د ډېرې مینې او د عاجزۍ اظهار کولو هغوی به سلام کې به مخکې کېده حضرت انس بیانوي چې رسول کریم انصارو له بتله د هغې ماشومانو ته به سلام کولو د هغې په سرونو به یې لاس راکاږلو او د هغې لپاره به یې دعا کوله او حضرت ابن مسعود بیان کړي چې یو ځل یو تن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی ورسره خبرې وکړو د حضور د روب په وجه د هغه ولي لړزېده نو رسول کریم ورته وویل دغې چې کومې اوږې وې هغه لړزېدې نو رسول کریم ورته وفرمیل چې اطمینان ساته زه څه باچا نه یم زه خو د یوې داسې ښځې زوی یم چې وچه غوښه به یې خوړه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ګورئ زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې کامیابۍ وې هغه داسې وې چې په ټولو پخوانو نبیانو کې د هغې نظیر نه میلاویږي خو رسول کریم له خدای پاک چې څومره کامیابۍ ورکړې وې نو رسول کریم هغومره فروتني خپلوله او یو ځل ذکر دی چې یو تن رسول کریم له راوستی شو او رسول کریم ولیدی چې هغه ډېر په لړزان او وېرېدو چې هغه کله راجوخ شو نو رسول کریم ورته ډېر په نرمۍ او په مهربانۍ ورته وویل چې ته داسې ولې رانه یېرېږې آخر زه خو هم ستا په شان یو انسان یم او د یو بوډۍ زوی یم د ظاهري تکلف نه هم هغه ډېر اوچت و د دې اظهار هم د هغې د مدینې د هجرت د واقعې نه میلاویږي ډېر ځل موږ اورېدلې ده روایت کې راځي چې د مدینې د هجرت په وخت چې کله رسول کریم مدینې ته تشریف راوړو نو مسلمانانو چې څنګه دا واورېده نو د خپلو وسلو طرف ته هغوی ورمنډه کړه د حرم په میدان کې هغوی رسول کریم ته هرکلی ویلی و او هغوی د ځان سره که او د ښي طرف ته تو شو او د بنو عمرو بن عوف مالک یې د هغې سره راکوز شو او دا د پیر ورځ وه او د ربیع الاول میاشت وه حضرت ابوبکر ودرېد د خلکو سره میلاوېدو لپاره او رسول کریم خاموشه ناست و او په انصارو کې هغه خلک چې رسول کریم یې لا نه و لیدلی هغوی راتله او رسول کریم سره حضرت ابوبکر سره ته به سلام کولو او تر دې چې کله چې رسول کریم باندې نور راغلو نو حضرت ابوبکر ورپاڅېد په خپل څادر یې په هغوی باندې سوری کړو نو هغه وخت خلک بیا پوه شو هغه وخت بیا خلکو وپېژندو حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابن عباس روایت دی چې هغوی حضرت عمر نه اورېدلي وو چې کله هغوی په منبر ولاړو هغوی دا ویل چې ما رسول کریم نه دا اورېدلي چې زما په تعریف کې مبالغه مه کوئ هغه شان لکه څنګه چې عیسایانو د حضرت عیسی علیه السلام په تعریف کې مبالغه کړې ده زه صرف د خدای بنده یم او تاسو دا وایئ چې د هغه بنده او د هغه رسول همدغه شان علي بن حسن د خپل پلار نه روایت کوي چې موږ سره د اسلام د محبت په وجه مینه کوئ ځکه چې رسول کریم ماته دا فرمایلي وو چې زما مقام او مرتبه د حق نه زیاته مه زیاتوئ ځکه چې خدای پاک زه د رسول جوړولو نه مخکې خپل بنده جوړ کړی وم هغوی فرمایل چې د اسلام د محبت په وجه مینه کوئ مطرف بیان کړی دی چې زما والد ماته وی چې زه د بنو عامر په وخت کې رسول کریم له تللی وم او موږ عرض وکړو چې تاسو زموږ سردار یې نو هغوی فرمایل چې سردار خو د خدای پاک دی موږ عرض وکړو چې تاسو زموږ کې په فضل په لحاظ افضل ترین یې او احسان کوونکو کې موږ ټولو نه عظیم یې نو هغوی فرمایل چې خپله خبرې کوئ شیطان چېرته تاسو نر نه کي دا د هغوی د عاجزۍ مقام و چې فوراً یې ورته ووایي چې دا خبرې پرېږده دا کېدای شي خبرې بیا تاسو کې بېدیني پیدا نه کړي حالانکه چې کوم مقصد له راغلي هغه بیان کړي غلطه قسمه خبرې مه کوئ حالانکه د تعریف چې کوم الفاظ دي هغه استعمالېدی شو او حضرت ربیع بن معوذ بن افرا بیانوي چې زما چې کله رخصتي وشو نبي کریم ماله راغلی وو او زما په کټ داسې ناست وو لکه څنګه چې تاسو ما سره ناست یو چې کوم ته د خبره کول هغې ته وایي
ویا یو څو جنکۍ وې چې دف یې غږول او وی زموږ د مشرانو تعریفونه یې کول هغه چې کوم د بدر په جنګ کې وژل شوي وو په هغه شعرونو کې یو جنۍ یو دا شعر هم ویلي چې موږ کې یو نبي هم دی چې هغه خبر دی چې سبا به څه کېږي نو هغې ورته وفرمیل رسول کریم چې دا خبره پرېږده هماغه وایه څه چې د مخکې ویلې دا خبرې غلطي دي علم الغیب صرف د خدای ذات دی حضرت عبدالله د نبی کریم نه روایت کړی چې هغې فرمایل چې زه چاته دا پکار نه ده چې ما دا دې وایي چې زه د یونس بن وطن افضل یم باوجود له دې چې هغې یو ځل و هغوی د دغه مقابلې نه منع کړي و انتهایي د عجزۍ اظهار یې کړی همدغه شان انس بن مالک بیانوي چې یو تن رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او دا یې عرض وکړو چې یا خیر البریه یعنې یا په مخلوق کې بهترینه نو په دې رسول کریم وفرمیل چې هغه حضرت ابراهیم علیه السلام و یقینا رسول کریم خیر البریه دی او په مخلوقو کې د ټولو نه افضل دی په رسولانو کې د ټولو نه افضل دی خو بیا هم ډېرې په عاجزۍ هغوی حضرت ابراهیم طرف ته دا منسوبه کړو د رسول کریم د عاجزۍ د یو مثال ذکر داسې ملاویږي حضرت عمر بن خطاب بیانوي چې یو ځل یو تن نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته 3 ځله आवाज ورکړو او هر ځل هغوی ورته فرمایل لبیک لبیک زه حاضر یم زه حاضر یم چې تقریبا ټول عرب فتح شوی وو نو د عربو دغه فاتح د 100,000 نه زیات صحابه سره حج فرمایلی وو او هغه وخت د هغوی د تواضع دا علم وو چې حضرت انس بن مالک بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حج وکړو یو داسې سورلی باندې چې یو عامه کجاوه په یو صادر ورباندې و چې 4 درمو وو بلکې د دې برابر هم نه وو ډېر عام صادر وو او رسول کریم دا فرمایل چې اللهم حجة لا ریعان فیها ولا سما چې خدای داسې حج دی د داسې حج دی چې هیڅ ریا پکې نشته نه ښودنه نشته پکې او نه پکې د شهرت غوښتنه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د رسول کریم په مدح او په تعریف کې د هغوی د نوم چې د حمد نوم د جمال مظهر دی او د دې په مقابله کې د محمد چې کوم نوم دی هغه د جلال مظهر دی 2 نامې دي د رسول کریم وجه دا ده چې د محمد په نوم کې د محبوبیت راز پټ دی یعنی د خدای پاک محبوب دی هغوی ځکه چې هغوی د جامع محمد دی او د کمال درجه د ښایست او د جامع المحمد کېدل جلال او کبریایي غواړي د ټولو تعریفونو مجموع دی هغوی او د ټولو تعریفونو مجموع هغه وخت وي انسان چې کله د خدای پاک جلال هم په هغې باندې ظاهر شي او د هغې اظهار هم هغوی وکړي او خدای پاک لکه څنګه چې هغوی له اوچت مقام ورکړی دی نو د هغه بلند مقام اظهار هم دی وي پکې خو په احمد کې د عاشقیت راز دی د عاشقۍ رنګ پکې پټ دی ځکه چې حمیدیت کې انکسار او د عشق تزلل فروتنی لازمه ده او دغه نوم دغه نوم جمالي حالت دی د احمد نوم جمالي حالت دی ځکه چې په دې کې عشق دی او دا فروتنی غواړي عاجزي غواړي هغې فرمایي چې زموږ د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم کې د محبوبیت شانه مو هغه محبوبیت چې د محمد نامه غوښتنه کوي ځکه چې د محمد نوم د دغه خبرې غوښتنه کوي هغوی محبوب وو د خدای او محمد کېدل یعنې د ټولو محمدو جامع او جمعي کېدل یو د محبوبیت شان پیدا کوي او رسول کریم کې د محبیت شانه مو چې غوښتنه د احمد نوم کوي یعنې دا نوم چې کوم دی د احمد د دې غوښتنه دا ده چې هغې کې د محبت کولو صلاحیت هم دی وي ځکه چې د احمد لپاره محب کېدل ضروري دي او یو تن د چا رښتونی او کامل تعریف هم کوي چې کله د هغه
مهم بلکې عاشق وي او عاشق مهم کېدو لپاره فروتني لازمه ده ځکه چې د عاشقۍ لپاره عاجزي ښودل ضروري وي په روب عشق نه کېږي همدغه جمالي حالت دی چې احمد د احمد حقیقت لپاره لازمه دی او محبوبیت چې کوم په محبت په نامه کې مخفي دی دا د صحابه په ذریعه کې په زور کې راغلی و او کم خلک چې هتک کوونکي او مرۍ پرې کوونکي وو نو د خدای پاک د محبوب کېدو چې کم جلال د هغې په وجه د هغې سرکوبي شوې وه د خدای پاک محبوبه وو نو خدای پاک بیا جلال هم وښودلو د صحابه په ذریعه هغه جلال وښودلو او دشمنان یې پاره پاره کړ بیا د هغې نور وضاحت کې هغې فرمایي چې رسول کریم په مبارکو نومونو کې یو سر دا دی چې محمد او احمد چې کوم دا دوه نومونه دي نو دې کې جدا جدا کمالات دي د محمد نوم جلال او کبرایي غواړي چې ډېر په انتهایي درجه چې تعریف د چا شوی دی نو هغې کې یو معشوقانه رنګ د ځکه چې معشوق تعریف کیږي او په دې کې جلالي رنګ ضروری دی خو د احمد نوم په ځان کې عاشقانه رنګ لري ځکه چې تعریف کول د عاشق کار دی او هغه خپل د محبوب د معشوق تعریف کول کوي نو ځکه لکه څنګه چې محمد په محبوبانه شان کې جلال او کبریایي غواړي همدغه شان احمد عاشقانه شان کې غربت او انکساري غواړي او دا چې کوم دویم نوم دی احمد دا عاجزي او انکساري چې کوم وصف دی هغه دینه ظاهرېږي او دې کې یو صرف دا و چې د هغوی ژوند په دوو برخو کې تقسیم کړی شو دوه برخې وې د هغوی د ژوند یو مکي ژوند و چې د 1400 کالو زمانه وه او دویم هغه ژوند دی چې د مدینې ژوند و هغه د 10 کالو و د مکې په ژوند کې د احمد نوم تجلي وه او هغو ته هغوی به د شپه ورځ د خدای پاک مخې ته په ژړا او فریاد او د استعانت په غوښتنه کې او په دعا کې به تېرول او عاجزي او انکساري د انتها نفس سره دغې تعلق و خو بعد کې همدغه حال و بعد کې د هغوی همدغه حال و خو یعنی دلته صرف د هغه صفت ظاهر دو بل که یو تن د هغې د دغه ژوند باندې پوره خبر وي د هغه وخت ژوند ورته به معلومه شي چې کومه تضرع زاري هغوی په هغه ژوند کې کړی وو نو هغه یو عاشق هم چېرته خپل د محبوب معشوق په تلاش کې چېرته به نه کړي او د خدای پاک په مینه کې داسې فنا چې هلته اظهار شوی دی د هغې مثال هغوی ورکوي چې هغه د ټول ژوند د هغه وخت هغې دې نه ډک و په خاص طور د هغې زمانې دا خبره ده او بیا د هغې تضرع صرف ځان لپاره نه و بلکې دا تضرع د دنیا د حالت نه پوره خبرېدو په وجه و او د خدای پرستی چونکې نوم د دنیا نه ختمېدو د هغوی د روح په خبر کې خدای پاک خپل ایمان ایښی و یو لذت یو سرور راغلی و او فطرتاً هغوی د دنیا د دغه لذت او د مینې نه سرشاره کول غوښتو نو دې وجه د دنیا حالت کته نو هغوی په دې باندې ګرځي او زاري کوله او دومره به یې کوله چې ژوند به په دې باندې په ختمېدو راغلو او د دې طرف ته اشاره کوي خدای پاک دا فرمایي چې الا لک باخر نفسک الله یکونو مؤمنین شاید چې ته خپل ځان ووژنې په دغه غم کې چې دوی ولې نه مؤمنان کېږي نو دا د تضرع ژوند و او د احمد د نوم ظهور و هغه وخت هغوی په عظیمالشانه توجه کې وو او د هغه توجه ظهور په مدني ژوند او د محمد د نوم تجلي په وخت وشو لکه څنګه چې د دغه آیت نه معلومیږي نو چې کومه مخکینی زمانه وه هغه د احمد ژوند و اوس چې مدینې ته راغله نو د محمد تجلي ظاهره شوه لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې صحابه په ذریعه هم دشمنان فنا شو او دلته فرمایي چې د هغه تجلي چې وخت شو لکه څنګه چې دغه آیت نه معلومیږي چې واستفتحوا او خاب کل جبار عنید هغوی د فتح لپاره دعا کړې وه او هر یو سرکش او د حق دشمن ناکام او نامراده شو نو مدینې ته چې دی راغلو بیا دشمن چې سختي کړې وه نو هلته بیا د محمد جلوه ظاهره شو بیا هر دشمن تباه او برباد شو واستفتحوا او خاب کل جبار عنید چې خدای پاک نه دوی فتح وغوښته او خدای پاک بیا په دشمن باندې دوی له فتح ورکړه او د هغوی دشمنان خدای پاک بیا تباه او برباد کړ حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې رسول کریم حالت چې په زرو مقاماتو کې د فروتنه او په انکساره کې تر کمال رسېدلي ښکاري نو هلته معلومیږي چې همدومره هغوی د روح القدس په تایید د رڼا نه مؤید او منوره دي لکه څنګه چې زموږ نبي کریم په عمل او په فعل ښودلي وو
اندر دې چې د هغوی انوار او برکات چې کومه دایره وه هغه دومره پراخه ده چې تر ابدالآباد به همدغه نمونه او ځل ښکاري او همیشه به دا ښکاري نمونه نو په دغه زمانه کې چې سم د خدای پاک فیض او فضل نازلیږي لګیا دی نو هغه هم د هغوی په اطاعت او د هغوی په اتباع ملاویږي زه رښتیا وایم په خپله تجربه دا وایم چې یو تن حقیقي نیکي کوونکی او د خدای پاک رضا بیاموتو والا نشي ګرځېدی او د هغو انعامونو او برکتونو او د معارف او د حقایقو د کشفو نه بهرهور کېدی نشي چې د اعلی درجې په تزکیه نفس ملاویږي تر څو چې هغه د رسول کریم اتباع کې ورک نشي او د دې ثبوت خپل د خدا پاک په کلام کې ملاویږي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله چې ته ووایه چې یا خلکه که تاسو خدای سره مینه کوئ نو زما اتباع وکئ نو خدای پاک به در سره بیا مینه کوي او د خدای پاک د دغه دعوې عملي او ژوندی دلیل زه یم ځان باره کې مسیح اسلام فرمایي زه عملي دلیل یم د دې زه مینه کوم رسول کریم سره او خدای پاک په فضلونه په ما نازلیږي لګیا دی د دغه نشانانو سره چې د خدای پاک د محبوبانو او د ولیانو په قرآن کې مقرر دي ما وپېژنئ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو کمال تر دې دی چې که یو بوډۍ ښځه هم د هغوی لاس نیوه نو هغې به ودرېده او د هغې خبرې به ډېرې په توجه اورېدې تر څو به چې هغې په خپله لاس نه پرېښود هغې به هم نه پرېښودو او یو روایت کې دا راغلی دی د هغې د عاجزۍ او د صادقۍ ذکر داسې ملاویږي حضرت انس بن مالک بیانوي چې رسول کریم د مریض هدایت به هغوی فرمایلو جنازې له به یې تشریف وړو په خر به هم سور شو یعنې که معمولي سواري به نو دی به سور شو د غلام دعوت به یې قبلولو او د بنو قریظه په ورځ هغوی په خر سورو چې واکې د کجورو د سرمنې پړی و او ځینې هم د دې نه جوړو یعنې ډېر معمولي شان و او روایت کې راځي چې حضرت عثمان په خطبې کې دا بیان کړو چې قسم په خدای موږ رسول کریم سره په سفر کې مو په حضر کې مو او هغوی به د زموږ بیمارانو عیادت کولو جنازو سره به روانېده هر ځای هر کار کې به هغوی موږ سره وو همدغه شان حضرت ابو هریره بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که ماله د چیلې د پانچو دعوت هم راکړی شي نو زه به هغه هم قبول کړم او که دا پانچې راته د تحفې په طور هم راولېږلي شي نو زه به دا ضرور قبلوم یعنې معمولي شان څیز به و تحفه به وه که دعوت به هغوی به قبلولو حضرت انس بن مالک بیانوي چې یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم له د اوربشو روټۍ او د ډلو دعوت ورکړی شوی و نو هغوی هغه هم ډېر په خوشحالۍ قبول کړی و او یو روایت کې د هغوی د ساده خوراک ذکر داسې ملاویږي چې حضرت انس بن مالک روایت کوي چې یو ځل یو ورځ یو درزي رسول کریم له د روټۍ دعوت ورکو چې کوم هغې تیاره کړې وه حضرت انس بن مالک وایي چې زه رسول کریم سره هغه دعوت له تللی وم او هغه رسول کریم مخې ته روټۍ او ښوروا کېښوده چې پکې د کدو قتلې وې او د غوښې ټوکړې وې پکې سالن چې و نو د کدو غوښه سالن و ما رسول کریم ولیدی چې هغوی د پیالې د خوا نه چې چېرته کدو و هغه به هغوی راخسته او غوښه به یې پرېښوده حضرت انس وایي چې ما د هغه ورځ نه کدو خوراک شروع کړو زه خوښوم کدو دلته حضور فرمایي چې زه د خپلو مېلمنو ته مې خبره به وکړم چې دا د هغوی لپاره مې یو سبق دی ځکه چې په لنګر کې د جلسې په ورځو کې په خاص طور ځینې خلک اعتراض وکړي چې په الو غوښه کې صرف غوښه موږ له راکوي الونه نه راکوئ نو دا چې کومه وسوه ده د رسول کریم نو دا همیشه وړاندې ساتئ چې خوراک خو په حساب پخېږي روټۍ خو په حساب پخېږي نو دې کې چې سم میلاو شي که سبزي وي که غوښه سم چې میلاو شي نو هغه په خوښه خوراک پکار دی او بیا د جذباتو د خیالو د عاجزۍ یو مثال داسې یو روایت کې ملاویږي چې جابر بن عبدالله نه روایت دی چې رسول کریم د یو کوړي لاس نیولی و په ځان سره په پیاله کې شامل کړی و ورته یې ویلي چې خوره په خدای پاک ډاډ لره توکل لره او خوره همدغه شان حضرت اسامه بن زید بیانوي
چې رسول کریم په یو خر سور شو او په هغې باندې د فدک جوړ څادر و او رسول کریم حضرت اسامه بن زید ځان پسې کېنول. یعنې دا خیال به یې نه کولو چې ما سره څوک نه زه څوک نه. حضرت عبدالله بن عباس بیانوي چې رسول کریم د قربانۍ په ورځ فضل بن عباس ځان پسې په اوښ باندې سور کړي وو. همدغه شان حضرت انس روایت دی چې کله هغوی په مکې کې داخل شو نو خلک د هغوی د زیارت له راغله نو د عاجزۍ په وجه د هغوی سر کې جاویز سره جنګېدو. یعنې هغوی د خلکو ترمنځ فتح او د مسلمانانو کثرت چې لیدو نو د هغوی ږیره مبارکه په عاجزۍ کې جاوید جنګېده یا جوخته وه چې ورته سره وجنګېږي او هغوی دا وی چې اللهم ان العیش عیش الاخره، یعنې یا خدای اصل ژوند خو د آخرت ژوند دی. د عدل انصاف او د انکسار او تواضع یو اړخ دا و چې هغوی ځان پسې خپل آزاد کړي غلام زید بن حارثه زوی اسامه سور کړی و. حالانکې د قریشو زامن او د قریشو د رئیسانو د بنو هاشم زامن موجود وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دا علوف چې د خدای په خاص بندګانو له ورکړل کېږي هغه د انکسار په رنګ کې وي او د شیطان چې کوم علوف وي هغه د استکبار سره ګډ وي، یعنې کبر وي پکې. ګورې زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو هغوی همدغه شان خپل سر ټیټ کړی و لکه څنګه چې هغوی په هغو مصایب او مشکلاتو په ورځو کې به سر ټیټ کړی او سجدې به یې کولې. په هغه مکه کې چې د هغوی هر قسم مخالفت به کېده او تکلیفونه به ورکړی کېده او هغوی چې ولیده چې په کوم حالت کې زه دلته نه تللی وم په کوم حالت کې واپس راغلم نو د هغوی زړه د خدای پاک شکر ډک شو، هغوی سجده کړې وه. او روایت کې راځي چې حضرت عبدالله بن مسعود نه مروي ده چې د بدر د غزا په ورځ موږ کې هر دریو کسانو لپاره یو اوښ مقرر و او حضرت ابو لبابه او حضرت علي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري وو. او چې کله د نبی کریم د وارې د پیاده روانېدو راغلو نو دوی دواړو ورته وي چې ستاسو په ځای موږ به پیاده ځو، تاسو هم سور اوسئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو دواړه پیاده تلو کې مانه زیات طاقت نه لري او نه زه تاسو دواړو نه د اجر په معامله کې مستغني یم. او یو روایت کې راځي چې رسول کریم خپل ملګرو سره په یو سفر کې وو نو هغوی حکم ورکړو چې یو چلی دې پخه کړی شي. یو تن ووایي چې یا رسول الله د دې حلالول زما په ذمه دي، بل ووایي چې یا رسول الله د دې څرمنه ویستل زما په ذمه دي، بل ووایي چې د دې پخول زما په ذمه دي. نو رسول کریم په دې وفرمایل چې د دې لپاره لرګي را جمع کول دا زما په ذمه دي. نو صحابه ورته عرض وکړي چې یا رسول الله موږ تاسو لپاره کافي یو. نو رسول کریم ورته وفرمایل چې زه خبر یم چې تاسو کافي یئ، خو زه دا نه غواړم چې زه دې په تاسو کې ممتازه شم ځکه چې خدای پاک دا ناخوښۍ چې خپل دغه بنده دې په خپلو ملګرو کې ممتازه ښکاره شي، نمایانه ښکاره شي. بیا هغوی راپاڅېد او لرګي راغونډول شروع کړه. یو داسې موقع نه راتله چېرته چې هغوی خپل د عاجزۍ نمایانه اظهار نه وي فرمایلی. یو روایت دی اسود بیانوي چې ما حضرت عایشې نه تپوس وکړو چې نبي کریم به خپل کور کې څه کول. نو هغوی وویل چې هغوی به خپل د کور والاو کارونه کول، د هغوی په کارونو کې به د هغوی مرسته کوله او چې کله به د لمونځ وخت شو نو هغوی به د لمونځ لپاره تشریف یوړو. نو په دې کې د هغو سړو لپاره یو سبق دی چې د کور د کارونه بیخي انکاري وي او د هغوی ښځې شکایت کوي او د شکایت موقع ملاویږي. هشام بن عروه هم دغه شان خپل پلار نه روایت کوي چې وایي چې یو ځل یو تن حضرت عایشې نه تپوس کړو چې آیا رسول کریم په کور کې څه کار کولو؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې رسول کریم به د خپلې سپلای مرمت به کولو، خپل جامې به یې ګنډلې، خپل کور کې به هغوی هغه شان کار کولو لکه څنګه چې تاسو کې څوک هم په خپل کور کې کار کوي. دې له دا مزه شوه چې صحابه هم په خپل کور په کارونو کې د خپل د ښځو مدد کولو د رسول کریم مسوه چې هغوی لیدلې وه. خو دا واضح کول پکار ده چې د کور د کار اصل ذمهواري د ښځو ده او په دغه خبر د څوک داسې پوه نه شي چې د خپل فرضونو نه هغوی فارغې شوې، خو د سړو دا ذمهواري ده چې د هغوی مدد دې کوي. همدغه شان یو بل روایت کې راځي قاسم نه روایت دی چې حضرت عایشې نه تپوس وکړی شو چې رسول کریم په کور کې څه کارونه کول. هغوی بیان کړه چې رسول کریم به
تاسو انسانانو کې یو انسان وو هغوی خپلې کپړې په خپله صفا کولې خپله چلی به په خپله لشله خپل کارونه به هغوی په خپله ترسره کول او روایت کې دي چې حضرت ابو برده چې مخکې هم دغه قسم روایتونه بیان شوي دي خو دې کې دې نه علاوه دا ذکر ملاویږي چې هغوی به د وړی لباس اغوستو څاروي به یې تړل د مېلمنو خبرګیرۍ لپاره به په خپله تشریف وړو مېلمستیا به یې په خپله کول او هر قسمه لباس که غټ به و که سیګه به مو هغه به یې اغوستو څه قسمه به هغوی دغه نه کول بلکې ساده لباس به یې و حضرت عامر بن ربیعه نه مروي دی چې یو تن وی چې ما زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د جومات طرف ته ورغلم او دې دوران د هغوی د سپلی تسمه ماته شوه نو ما د هغوی سپلی واخیست هغه مې ټیکوله نو هغوی ما نه زما د لاس نه هغه سپلی واخیست او دا وایي چې دا ترجیحي سلوک دی او زما ترجیحي سلوک نه دی خوښ حسن بن خالد او سوا بن خالد رضی الله عنهما نه روایت دی چې دواړه د رسول کریم په خدمت کې راغله چې کله رسول کریم په یو دیوال یا د خپل یو کور په مرمت کې مصروف وو په خپل لاس د کور کار کولو همدغه شان په صحیح بخاري کې تفصیل دی د مسجد نبوي د تعمیر چې کله د هغوی اوښه هلته چې ایساره شوې وه چېرته چې هغه د 2 هلکانو ځمکه وه هغوی فرمیل چې دا موږ لپاره رسول کریم فرمیل چې دا مناسبه ځای دی اوس موږ لپاره بیا هغه باوجود د دې چې هغه هلکانو انکار کولو خو دوی ورته د ځمکې پیسې ورکړې وې او بیا چې کله د جومات جوړولو کار شروع شو نو خلکو سره به دوی یو ځای شو او خښته یې راخیستې او چې کوم کار د جومات د تعمیر هغې کې برخه اخیستې وه همدغه شان حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغوی وی چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خندق په ورځ لیدلی و چې هغوی خاوره روباسله او حل دا و چې خاوره باندې د هغوی د سینې ویښته پټ وو او حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیانوي چې زه سهار رسول کریم له عبدالله بن ابي طلحه محمود نو او رسول کریم هغه له ګوټي ورکه او ما ولیده چې هغوی په لاس کې د داغ ورکولو آله ده دوی تللي وو چې ماشوم له ګوټي ورکړي هغوی هغې خوله کې شات واچوي او هغه ته هغوی کار کولو د څاروله چې د داغ ورکولو چې کم کار وي ورباندې نمبر یې چې لګوي د صدقې چې کوم اوښانو هغې له داغ ورکولو نو دا و چې هر کار چې مو کوو نو هغه به یې کولو دا دی چې مددګاران راوغواړي یو روایت کې راځي چې حضرت ابو امامه والي بیانوي چې رسول کریم موږ له تشریف راوړو هغوی د عصا سهاره اخیستې وه موږ چې هغوی ولیدو نو موږ ودرېدو نو هغوی وویل چې داسې مه کوئ لکه څنګه چې اهل فارس د خپلو مشرانو لپاره ودرېږي نو موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو دعا وکړئ موږ لپاره خدای ته نو هغوی وفرمیل چې اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله چې خدای موږ وبخه په موږ رحم وفرمایه موږ نه راضي شه او زموږ نه قبول کړه موږ جنت کې داخل کړه موږ د اور نه بچ کړه زموږ ټول کارونه سم کړه راوي وي چې موږ دا وخته چې موږ لپاره د نوره دعا وکړي رسول کریم فرمایل نو چې آیا ما نو رسول کریم وفرمایل چې ما تاسو لپاره ټولې خبرې راغونډې نه کړي جامع دعا مې درله ونه کړه حضرت مسلم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د هغوی د انکسار دا حل و چې هغوی خپل ځان لپاره ودرېدونه خلک منع کول او دا به فرمایل چې دا د ایرانیانو رواج دی او زه باچا نه یم خدای پاک زه نبي جوړ کړی یم د هغوی دا جزیه هغه معیار چې مثال بل چېرته نه میلاویږي همدغه اصول ده چې موږ ته په روانېدو کوشش هم پکار دی چې موږ هم د خدای پاک کور ترلاسه کړو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د هغوی د اوسوې په رڼا کې موږ نصیحت کوي فرمایي چې زما په نظر کې د پاکېدو دا ښه طریقه ده او ممکنه نه ده چې دې نه بهتره بله څه طریقه میلاوه شي هغه دا چې د انسان د هېڅ قسمه کبر او فخر نه کوي نه علمي نه خانداني نه مالي
چې خدای پاک چاله سترګه ورکړي او هغه وګوري چې هر رڼا چې د دغو ظلمتونو نجات ورکولو شي هغه د اسمان نه راځي او انسان هر وخت د اسمان د رڼا محتاج دی انک سترګه نشي کته تر څو چې د نور رڼا چې د اسمان نه راځي هغه را نشي دغه شان خبره هر خبره چې د هر قسم ظلمت لري کوي دغه په ځای تقوا د طهارت نور پیدا کوي هغه د اسمان نه راځي او زه رښتیا وایم چې د انسان تقوا ایمان عبادت طهارت هر څه د اسمان نه راځي او دا د خدای پاک په فضل موقوفه دی که هغه غواړي نو دا د قایم کیو که غواړي نو لري دی کی نو رښتونی معرفت هم د دې نامه ده چې انسان د خپل نفس مصلوب او لاشي وګڼي او د خدای پاک په استانه باندې د پریوزي او په انکسار او په عز د خدای پاک نه فضل غواړي او د معرفت هغه نور غواړي چې د نفس جذبات سوځي او د نن یو رڼا او د نیکیا لپاره قوت او حرارت پیدا کوي بیا که د هغه په فضل ورته برخه ملاوه شي او څه وخت څه قسمه بست او شرع صدر ورته ترلاسه شي نو په دې د کبر او ناز نه کوي بلکې په دې د دغه په فروتني او په انکسار کې د نور هم طریقې وشي ځکه چې څومره چې هغه ځان هیڅ بېڅه ګڼي لاشی ګڼي نو هغه به کیفیت او انوار د خدای پاک نه را نازلیږي چې د هغه ورله به رڼا او قوت ورکوي که انسان دا عقیده لري نو امید دی چې د خدای پاک په فضل د هغه اخلاقي حالت به ښه شي دنیا کې ځان څه ګڼل دا هم کبر دی همدغه حالت دی چې بیا د انسان دا حالت چې په نورو باندې لعنت دی وایي او هغوی حقیر ګڼي هغې فرمایي چې انسان چې یو عاجزه مخلوق دی په خپل شامت عمل ځان لوی ګڼل شروع کړي او کبر او رونت په هغه کې راشي د خدای پاک په لاره کې چې انسان د ټولو نه زیات وړوکي ځانونه ګڼي خلاصېدی نه شي کبیر بګت کبیر د هندوستان کې یو صوفي شاعر هغه به دا وایي هغه رښتیا ویلي دي چې भला हुआ हम नीच भले हर को किया सलाम जे होते घर ऊंच के मिलता कहाँ भगवान د خدای شکر دی چې په ادنا کور کې پیدا شو که په عالي خاندان کې پیدا شوی نو خدای به راته نه ملایوي دی خلکو چې په خپل اعلی ذات باندې فخر کولو یعنی نو کبیر په خپل وړوکي ذات باندې یعنی بافنده کېدو باندې به شکر کولو نو انسان ته پکار چې هر وخت ځان ته ګوري چې څومره سپک یم څه زما هستي ده که یو انسان څومره عالي نسب وي خو چې هغه ځان ته چې ګوري نو په سره څه اړخ به په دغه شرط چې سترګې لري د ټول کائنات نه به ځان ضرور سپک ګڼي انسان چې تر څو یو غریب او بېوسې بوډۍ ښځه سره هغه اخلاق ونه لري تر یو کم اخلاق چې یو اعلی نسب عالیجه انسان سره هغه لري یا کول پکار دي نو هر قسمه غرور او رونت او کبر نه ځان بچ نه کړي هغه بیخي د خدای پاک په باچایۍ کې نشي داخلېدی خدای پاک بیا موندلو لپاره عاجزي شرط دی خدای پاک د موږ په دې عاجزۍ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.